ابو داود شریف حدیث ته نبی علیہ السلام فرمایي وای چې بهشکه کامل مؤمن د خپل خو اخلاق په وجه د روزدار او د شپې عبادت کوونکی درجه حاصلې. مؤمن د خپل خو اخلاق په وجه باندې د روزه نیونکي د روزدار چې روزانه روزي او ټول شپه عبادت کوي نو دا خو اخلاق په وجه باندې دغه خو اخلاق والا دغه کس درجه ته دی رسي چې روزانه روزي ټول شپه عبادت کوي د درجه ته بنده په خو اخلاق باندې رسي. خو اخلاق د اهمیت د دینه معلومي په خو اخلاق باندې د بنده سه انرژي نه دغه کیږي ویش کی او نه سګران کار دی دا مشقت کار دی اجر په څومره روزه کې بنده څومره مشقت د خوراک اسکاک د هر څه نه مزانه او د شپې چې را پاسي ټول شپه عبادت کوي خپل آرام او خوب د هر څه باندې قرباني او باغی باندې چې د کومه درجه ته رسي دغه کس نو بل مؤمن بنده په خو اخلاق باندې دغه درجه ته رسیدي. نبی علیہ السلام خو اخلاق په وجه باندې دغه درجه ته ملو شي. اول حدیث کې راځي چې بهشکه بنده د خپل خو اخلاق په وجه د آخرت اوچتو درجو او معزز مقام ته رسي اگر چې د عبادت کمزوري وي. اگر چې عبادت د کمزوري عبادت به کمزوري او د خو اخلاق په وجه د جنت هغه اوچت درجه او معزز مقام ته دی رسي صرف د خو اخلاق باندې عبادت کې به کمزوري او بهشکه بنده د بد اخلاقی په وجه د جهنم خطه مرتبه ته رسي. بد اخلاقی په وجه باندې دی وجه نبی علیہ السلام په مجلس کې یو زنانه تذکره وشو وای چې ټول ورځ ان روزانه د غیر روزي او ټول شپه عبادت کوي. صحابه ډېر حیران شول خو ډېر او شته زنانه ده دومره زیات عبادت کوون کې ودونه خو وای خو په کې څه دي خو د جبه د شر نه نور خلق محفوظ نه دي. خلق دا غي د جبه د شر نه محفوظ نه دي. خلق ته نه په دې جبه خلقو ته تکلیف رسي ضرر رسي. نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام څه فرمایي لا خیر فیها لا خیر فیها لا خیر فیها هي فی النار هي فی النار. پدې کې هیڅ خیر نشته پدې کې هیڅ خیر نشته پدې کې هیڅ خیر نشته دا جهنمی ده دا جهنمی ده. مونږ تاسو ته د دینه غټ خیر نه ښکاری چې څوک روزه نیسي او دا غټ عبادت گزار دی روزه ډېرې نیسي او د شپې عبادت کوي د شپې را پاسي تهجد د تر پاسېدل ګران کار دی او چې څوک دا کارونه موږ دا ډېر غټ عبادت گزار انسان ډېر غټ عبادت گزار حالان کې صرف دا یو کمزوري ده پکې وایي چې خله جبه صحیح نه ده خله خانه جبه ناکار وجبه سره خلکو ته تکلیف رسي گاونډیانو ور سره ناس پاس خلک د دې جبه شر نه تنګ دي. نبی علیہ السلام دې کړو سره خیر نشته ظاهر کې موږ تاسو ته غټ خیر ښکاري عبادت روزه د شپې را پاسېدل دا غټ د خیر کارونه دي او نبی علیہ السلام په دې کې سره خیر نشته او دا جهنمی او د بل زنانه تذکره وشو یا رسول الله بل زنانه د عبادت کې کمزور ده خدا د اخلاق ډېر زبردست دي ټول خلک دا غینه چم غوان داینه جب شر نه محفوظ دي خلک ته خوشاله. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا فی الجنه لهم جنتنا خزانه. د بد اخلاق او د وجه د جهنم خطه درجه ته رسیدل د بد اخلاق او وجه